أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض حونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. سورة الفرقان 63 نمبر آیت. د دې 63 نمبر آیت نوړان دي د مؤمنانو 14 غټ صفاتونه ذکر کیږي چې هغه صفات ذکر کېدونه با سړی اندازه لګولې چې مؤمنانو کې شمار یم کشمار نه او دغه صفات په ما کې شته دی او کنيشته خپل ایمان دغه صفات سره تللی شي او خپل ځان سره یو اندازه لګولې شي. دغه شرن کم خلک غټ داوی کوي نه هغه داوی هم ته په دې صفات باندې تللی شي دغه داوی د دوی رښتونی دي که دروغجن دي او دغه صفات به کې شته او کنيشته. نو دا د پہچان لپاره یو ښه اصول دی. الله تعالی وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض حونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. بندگان د رحمان ذات هغه خلق دي. عباد جمع د عبد بنده ته وي او بنده دې ته ویل کېږي چې د خپل مالک پر ټولو خبرو کې تابعداري. نو معنی دا شوه چې د الله تعالی په ټولو خبرو کې تابعدار خلک هغه کسان دي یمشون علی الارض حونا چې کله چې په ځمکه باندې عاجزۍ سره دی په فطرت کې ډېر عاجزي او خاکساري وي. د دې نه پته ولګي تکبر غرور ځان خودنه در مؤمن په علاماتو کې نه دي در مؤمن د صفاتو نه خارج خبرې دي او د ایمانی صفاتو سره زبردست تضاد هم شته. حونا خپل معنی دا نرمي کول نرمي او اعتدال دلته په معنا د عاجزۍ سره ده او دا معنی نه راځي چې مؤمنان خلک هغه دي چې کم په لار باندې په قلاره باندې زیاده چې قلاره دلته خو څه صفات نه ده. نو دې کې حونن په معنا د عاجزۍ سره ده. ځکه د امام ترمذی رحمه الله د نبی عليه السلام سیرت باره کې وایي چې هغه به داسې تلل کول چې تا به ویل چې ازمکه د مخې ته راغونډېږي یعنی په تیز روان رفتار کې به کابي تیز روان. د عمر فاروق رضی الله عنه زمانه کې سړی روان دی او داسې په قلاره قدمونه اخلي. عمر فاروق رضی الله عنه ورغه ویني ورته ویل ته بیماری ویلنه ولې په قلاره زی ویلاسي کوړه وته واړه ولا ول سم شکرې سموم دي. المسلمان زدا بیکار دل او دا کمزوري خوونه د خوان نه کوي. مسلمان به یو بهادری په کافرانو بروب ګرځي نر بزي دا بیکار قدمونه د مؤمن صفت ویل نه. نو پته ولګي درجه حاولن په معنا د عاجزۍ سره تیز دل رورت دل سره تعلق نشته بلکې عاجزي چې بچا کیږي بس دغه مراد. واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. هر کله چې مخامخ شي ربي سره جاهلان خلق نو دی ورته وایي سلامن سلامتیا والا خبره. جاهلون هو او جاهل هغه خلکو ته ویل کېږي چې عمل د جهالت خو هغه د لوی عالم ولې نه خوش عمل د جهالت او د بیکار خلکو کارونه کول نو دی کس ته جاهل وي. نو دین انداز لګي چې کم سړی عمل شریعت مخالف خو هغه دا عالم دی که غیر عالم دی په دوه صورتونو کې چې کله د دوی سره خبرې کوي دا نیکان خلک نو دی ورته سلامتیا والا خبره کوي. سلامتیا والا خبره څنګه سلامتیا والا خبره دا ده چې دغه خبرو کې بنا د انتقام جذبه چې هغه غړي وړي وي دی واپس قشن جوابونه ولور کې قشن انتقام ته واخلي. نو په دې خبرو کې د انتقام جذبه کې بالکل نه او داسې انداز به دې نه اختیار چې هغه کې بل چاته تکلیف ورسېږي بل څه پکې متاثر شي. نو پته ولګېدل چې څنګه هغه لګي داسې به ستنه لګېږي هغه انداز مو څه خبرې نه کوي. هغه جاهل بیوقوفه دی کار غلط ته تاسو په غلطه طریقه باندې باس مکو. نو سلامتیا ولا خبر داش ولا چې د دین رهنمایي وکي د خپل واسه پوري خو د انتقام جذبه دې بکې نه انتقام بکې نه اخلي. دا سلامتیا ولا خبره شو او ردی دا معنی نه راځي سلامن چې په دمنه سلام واچ دا معنی نه ده او دا د اچا قول هم نه ده چې جاهلانو چې کړه تاسو سره باس کاوه ته ورته سلام وکړه دا سلام خلک خو دین سره بده لیکن دې خبره به سره وکړي چې هغه شرط پکې او دین علاوه دای مطلب هم نه ده چې خبره دینی خبره باندې خپکیږي نو تر خبرې ستپرې دوم تم ته منکرش ځکه سلامتی راشي امن نشي نو دې مطلب هم نه ته مداهنت وي د ځان له حرام دي ناجایز دي. نو بخپل دینی خبره باندې کلک ودرېګا خو د انتقام سوچ مکوه انتقام جذبه ځان لري
داسې خبرې مه کوه چې په هغې کې بل چاته بل څوک متاثر شي. البته ځینې احوال داسې دي چې په هغې کې انسان مجبوره کېږي، لکه هغه خلک چې هغه جاهلان هم دي خو مستقل جرایم پیشه خلک دي، او د هغې کار دا دی چې نیکان خلک ګوري په هغې باندې واوري رسنډي او بد اخلاقي ورسره کوي. دوی مستقله پیشه اختیار کړې ده او روب غورځول او دباغ غورځول یو پیشه ګرځولې ده. نو په دې صورتونو کې د دوی کسانو نه انتقام اخیستل دا ښه صورت دی، او دغه مضمون مخکې تر شوی ده چې فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیکم. د پېښور مجرمانو سره دومره ورسره وکړئ چې څومره یې درسره کړله پوره بدل ترې واخلئ، او دا ښه صفت ده چې اصلاح یې وشي، د غرور یې راکم شي. لیکن چې کله دا جرایم پیشه خلک نه دی، هسې جاهلان دي، کارونه یې خراب دي، نو بیا دا صورت دی. والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما. دا هغه کسان دي یبیتون چې شپه تېروي لربهم خپل رب ته، سجدا په سجده باندې وقیاما او په ولاړه باندې. سجده او قیام نه مراد تهجد لمونځ شو. د مؤمنانو دویم صفت دا دی کوم چې خاص خلک دي، د الله تعالی خاص بندګان دي، نیکان مؤمنان دي چې د شپې باندې تهجد لمونځ به کوي. تهجد لمونځ باره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تهجد لمونځ تاسو ډېر خیال ساتئ، پابندي کوئ او دې باره کې ډېر خواري کوئ. د دې وجه نه چې مخکې څومره نیکان خلک تېر شوي دي، دا د ټولو نیکانو خلکو پیشه تېره شوې ده. څومره نیکان چې مخکې تېر شوي دي هغه ټول به تهجد لمونځ کوي او د هغوی عادت. او دویم دا د تهجد په مانځه باندې الله تعالی ته انسان ورنږدې کېږي. او درېیمه دا ده چې د نږدې کېدلو وجه دا ده چې دا داسې ټیم ده چې یو خوب پرېښودل او د خوب نه راپاڅېدل دا ګران کار دی، نو دې ښه پوره مشقت تېری به دی کړي، پوره خواري کوي. او دویم نمبر په دې ټیم کې هېڅوک یې نه چې دی ویني، نو ریاکارۍ نه پکې خبره خالي شوه. نو یو مشرقات شو، بل پکې د ریاکارۍ نه لرې دی، نو دې ټیم کې عبادت الله تعالی ته انسان ډېر زیات ورنږدې کېږي. لیکن د دې آیات هېڅ کله دا معنی نه ده چې څوک د شپې ټوله شپه تهجد به کوي او که ټوله شپه نه ولاړ نو خاص خلکو کې نشي راتلی، نیکانو خلکو کې نشي راتلی، دا مطلب یې نه دی. ځکه یو حدیث مبارک کې دا هم دي چې کله سړی د ماسخوتن لمانځه نه بعد 2 رکعاته یا 2 رکعاتو نه زیات 4 رکعاته 6 رکعاته لمونځ وکړي او بیا وده شي، دا هم د دې مصداق ګرځېدی شي او دا د تهجد دپاره کافي کېږي. دغه شان دغې که د شپې راپاڅېد او لمونځ یې وکړه خو هغه هم ټیک دی، او که د شپې راپانڅېد نو یو حدیث مبارک کې داسې هم دي چې کوم کس د ماسخوتن لمونځ د جمع سره وکړي نو دا داسې شوه لکه د نیمې شپې پورې چې دی په مانځه باندې ولاړو، او چې بیا ورسره سحر لمونځ هم په جمع باندې وکړي نو د ده لپاره داسې ولیکلی شي چې ګویا د ټوله شپه ولاړ دی، ټوله شپه لمونځ یې کړی دی. نو په دې کې هغه خلک چې کوم د جمع د لمونځ پابند دي، ماخوستان لمونځ سحر لمونځ جمع سره کوي، نو ګویا هغه د دې آیت مصداق جوړېدی شي، هغه هم په نیکانو خاصو خلکو کې شمار دی. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. او دا هغه کسان دي چې دوی وایي ای ربه زمونږه واړوه زمونږ نه عذاب د جهنم، ان عذابها کان غرامه، یقین عذاب د جهنم کان دی غراما هلاک کوونکی انسان لره، انسان هلاک کوي. نو دا دریم نمبر صفت شو. د دې صفت خلاصه دا ده چې دا خلک په دین باندې او شریعت باندې معامل هم کوي، خو د شریعت عمل سره سره به د الله نه یریږي، هم ډاډه کېږي به نه. ځکه د ایمان داسې یو باریکه څیز دی چې دا به د الله تعالی نه تم هم ساتي، مایوسه کېږي به نه، چې مایوس شو دا هم شیطاني حرکت دی، سړی بېایمانه کېږي او دا بیا د بېدنۍ علامات دي. او دا انسان به الله تعالی باندې ډاډه کېږي هم نه چې بس ما بېشکه بخي، الله غفور رحیم دی، ما بخي چې څه کوم نه هغه به کوم، بیا مې هم بخي. لکه څنګه چې یهودیان ډاډه شوي او هغوی ویل چې نحن ابناء الله، یا موږ د الله تعالی زامن یو، واحباؤه دوستان یو، او که موږ ډېر هم ګناهګار شو خو جنت ته الله تعالی موږ بوځي، هغوی ډاډه شوي. نو په الله تعالی باندې ډاډه کېدل د ځان له وباللی او مایوسه کېدل ځان له وباللی، د تمې او د یرې په منځ کې چې کله د ژوند تیاری دا ایمان دی. نو اوس دا کسان په دین باندې شریعت باندې ښه ټیک عمل هم کوي، خو د دې عمل سره سم دوی دعاګانې غواړي، د عذاب نه د بچ کېدلو دپاره دعاګانې هم غواړي، او دغه دعاګانو سره سره د عذاب نه یریږي هم، یرې هم شته. دا ایمان شو. داسې ووایه چې ایمان په شان د یو مرغۍ واخله، او د دغې 2 وزرې دي دغه ایمان. یو وزر چې کوم دی دا تمه ده، بله وزر یې یره ده. نو که دی یرېدو او تمې دی یرېده ډېر زیات او تمې نه وه، نو داسې ووایه چې د مرغۍ نه یو وزر وغورځېده، چې د یو وزر ته واچوي دا مغزوره چې د ځناور خوري ختمېږي. او دغه شان که د ده تمه ډېره زیاته شو خو یرې ختمه شوله، بیا هم ایمان یې لاړ ختم شو، دی به دغه طرف باندې به ګمراه کېږي، بې لارې کېږي به.
انها یقینا دا جهنم ساعت مستقر و مقام ډیر بد مستقر اوسېدلو کې او مقاما په مرتبه کې د اوسېدلو په اعتبار سره د مرتبه په اعتبار سره جهنم ډیر بد ځای دی جهنم نه پناه غواړي